السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اوس زیات ملګرو راته اس ام اس کوي چې مونږ ته کم ډرا کوو نو د هغې په پاسورډ کې مونږ ته مسله راځي چې کله مونږ هم ډرا کوو نو هغه پاسورډ زمونږ نه هیر وي او مونږ ته پته نه وي چې زمونږ پاسورډ څه دی. نو مونږ په هغې کې د هغې کې مونږ ته مسله راځي. نو پوره طریقه زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل پاسورډ څنګه معلوموئ یا به خپل پاسورډ څنګه چینج کوئ. دواړه طریقې دي که تاسو لاګین پاسورډ نه وي هیر شوي یا د ویډرا پاسورډ هیر شوي او یا درته ورسره نه شو کېږي چې مونږ ته پته درته نه وي چې ویډرا پاسورډ زموږ څه دی. نو بالکل پوره طریقه په دې ویډیو کې دا تاسو به خپل کوم ویډرا پاسورډ دی تاسو فارګیټ کولی شئ. دلته چې کوم پاسورډ راځي نو دې کې زیاتر خلکو ته مسله راځي. ما ته زیاتر ملګري هم وایي او ما ته په انسټاګرام باندې او په ټلګرام باندې مونږ ته اس ام اس کېږي چې د ویډرا پاسورډ یا مونږ نه د لاګین پاسورډ هیر شوی دی نو دا مونږ څنګه چینج کوو یا به مونږ ته څنګه پته لګي. نو دلته کې اوس بالکل ایزي طریقه ده. نو مونږ نه هیر شوی دی ما ته خو یاد دی خو پرس کې زما نه هیر شوی دی. نو دلته کې تاسو سره دوه اپشنز دي. دلته کې هم تاسو خپل چینج ټریډ پاسورډ دلته کې هم چینج کولی شئ او یا تاسو بیک لاړ شئ او د ماین ته راشئ نو دلته کې هم تاسو چینج کولی شئ. نو دلته کې تاسو دا ټریډ پاسورډ دی او دا لاګین پاسورډ دی. ها ټریډ پاسورډ څه دی او لاګین پاسورډ څه دی. نو ټریډینګ پاسورډ کم تاسو چې ویډرا کوئ نو د هغې پاسورډ چې تاسو موثوق دلته کې کم پاسورډ غواړي نو هغه پاسورډ تاسو کاغذ تاسو نه هیر شوي نو هغه هم دلته کې تاسو واپس فارګیټ کولی شي. او دلته کې لاګین پاسورډ تاسو چې کله پلیټ فارم آن کوئ ما چې څنګه په فسټ ویډیو کې پلیټ فارم تاسو څنګه آن کوئ یا تاسو خپل اکاونټ لاګین کوئ نو هغه پاسورډ تاسو نه هیر شوي نو تاسو دلته کې فارګیټ کولی شئ. نو زموږ کار د ویډرا پاسورډ سره دی ځکه چې زیاتره اس ام اس یې په دې کېږي چې زموږ نه ویډرا پاسورډ هیر شوی دی او ویډرا پاسورډ موږ ته نه دی یاد. نو تاسو به سمپلی په دې باندې کلیک کوئ کوم چې دا سیټ ټریډینګ پاسورډ سیټ او ټریډینګ پاسورډ دلته کې موږ اوس ټریډینګ پاسورډ دا به موږ ته دلته کې غواړي اوریجنل پاسورډ که تاسو ته یاد هم وي او تاسو یې چینج کوئ نو دلته کې به تاسو اوریجنل پاسورډ ورکوئ. دلته کې به تاسو انټر یور نیو پاسورډ دلته کې کنفرم پاسورډ. نو موږ ته خو اوس نه دی یاد اوریجنل پاسورډ راته هم نه یاد او نیکسټ هم نه چینج کوم نو چینج به یې څنګه کوو چې موږ ته یاد نه دی. نو تاسو به سمپلی په دې فارګیټ باندې به کلیک کوئ فارګیټ پاسورډ. نو چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دلته کې به تاسو ته زیاتره خلک تاسو ته دا سوچ کوي چې دلته کې مونږ جیمیل راځي نو جیمیل نو تاسو ما په نمبر باندې خپل کوم اکاونټ دی دا زما په نمبر دی نو تاسو به الریډي په جیمیل باندې سرچ کړئ. ما تاسو ته طریقه په جیمیل ښودلې وه نو تاسو بالکل ضرورت نشته فکر نو تاسو دلته کې په خپل نمبر یا په کوم جیمیل دی بالکل دواړه ټیک دي نو تاسو هېڅ هم مه کوئ نمبر پرېږده تاسو به په دې سینډ باندې په دې باندې کلیک کوئ. نو دلته کې به اوس تاسو ته کوډ راځي. کوډ که تاسو جیمیل وي نو دلته کې به تاسو ته اوس کوډ راځي او دلته کې تاسو ته سیکنډ هم درکړي دي. نو اوس مونږ ته به کوډ څنګه راځي نو که اوس تاسو په جیمیل باندې هر یو جیمیل وي بس تاسو په دې ایپ کې به خامخا جیمیل وي. تاسو چې په کم جیمیل باندې تاسو خپل اکاونټ لاګین کړی وي نو هغه په کم نمبر دی په هغې ما لاګین کړی دی نو تاسو به کم جیمیل وي دلته کې په دې باندې کلیک که تاسو سره یو جیمیل وي نو ټیک ده او که یو نه وي تاسو که نور وي دلته کې تاسو هغه جیمیل بیا آن کړئ. دلته کې به تاسو ته کوډ راشي لږ به ریفریش کړئ نو هغه کوډ به بیا دلته کې کوم ځای هلته بیا پیسټ کړئ. نو اوس مونږ ته په نمبر باندې راغلی دی نو اوس به مونږ نمبر والا کم دغه کوو نو هغه به مونږ ما ته خو دلته کې کوډ راغلی نو تاسو ګوره 1892 دا ما ته کوډ راغلی په نمبر باندې نو تاسو ته به جیمیل ته راځي نو تاسو به سمپلی راشئ 1892 اوس کم کوډ راغلی نو دا به مونږ دلته کې پیسټ کړو. چې کله هم تاسو دغه او ټي پي ورکوئ نو دا به تاسو ته داسې انټرفیس شو چې کله تاسو خپل او ټي پي ورکوئ نو تاسو دلته کې کوم چې دلته کې تاسو خپل یو پاسورډ ورکړئ تاسو هر څه پاسورډ سیټ کوئ او دلته کې بیا
کنفرم دغه پاسورډ چې تاسو لیکل کو صرف 6 الفابېټس وي نو تاسو 1 2 3 4 5 6 پورې یا خپل نمبر یا هر څه ورکولی شئ خو تاسو دا پاسورډ چا سره مه شیر کوئ شیر کوئ که شیر کوئ هم خو بیا به تاسو خپل لاګین پاسورډ هر چا سره مه شیر کوئ نو تاسو لیکئ کنفرم پاسورډ کم تاسو پاسورډ تاسو لیکي ورکړی نو به تاسو د لیکي لاندې دوباره ورکړئ او بیا به په دې ریسیټ باندې کلیک کړئ نو ستاسو پاسورډ به ولګي بیا چې کله تاسو ویډرا کوئ نو تاسو به بیا بیک لاړ شئ او په دې ریسیټ تاسو چې څونه ویډرا کوئ هلته کې به بیا دغه پاسورډ کم 6 الفابېټس دي هغه به تاسو د لیکي ولګوئ نو تاسو خپله ویډرا کولی شئ نو ما ته ویډرا طریقه هم ښولې وه اوس زیاتره خلک وایي چې په واتساپ ټاسک نو انشاءالله نیکسټ ویډیو به په واتساپ ټاسک باندې جوړو چې تاسو به واتساپ ټاسک څنګه کوئ موږ طریقه ښولې وه خو اوس نوی اپډیټ لږ راغلی دی نو په هغې کې به انشاءالله په هغې باندې به موږ ویډیو جوړو خو تاسو دلته اوس سیټ لاګین پاسورډ تاسو دلته کې که خپل اوریجنل پاسورډ درته یاد وي نو تاسو دلته کې اوریجنل پاسورډ ولیکئ بیا نیو پاسورډ او بیا کنفرم پاسورډ نو تاسو دغه شانتې هم کولی شئ خپل لاګین پاسورډ چینج کولی شئ او که بیا ته هم یاد نه وي نو دغه فارګیټ باندې بیا کلیک کوئ دغه سیم پروسس دی څنګه چې په موږ په د ټریډینګ پاسورډ چینج کوو نو دغه شان تاسو لاګین پاسورډ هم چینج کولی شئ انشاءالله نیکسټ ویډیو به زموږ په واتساپ ټاسک باندې وي نو واتساپ ټاسک باندې به بیا نیکسټ ویډیو وي انشاءالله بیا به ورپسې نیکسټ ویډیو به په دې باندې وي چې دا به مونږ دې نه مونږ ته څه فایده ده دا چې کوم نوی دا اپډیټ راغلی دی دا نو په دې نه مونږ ته فایده څه ده او دې کې مونږ ته به ایوارډس پرې بونسونه میلاویږي او څنګه میلاویږي انشاءالله پوره ډیټیل به انشاءالله په دې باندې راوړم او ما خو تاسو ته پوره د 18 پوره کورس اپلوډ کړو انشاءالله نیکسټ ویډیو تاسو هم په کمنټ کې خپله رایې ضرور ولیکئ چې نیکسټ ویډیو په څه باندې په دې اپډیټ راوړم که په دې واتساپ ټاسک باندې نو انشاءالله پوره ګایډنس به تاسو ته میلاویږي که بیا ته هم څه مسله وي نو ما ته انسټاګرام باندې هم SMS کولی شئ او په کولی شئ ډسکرپشن کې به لینک درکړم نو تاسو په ټیلیګرام انسټاګرام او په کمنټس کې هم تاسو ما ته څه وي نو تاسو ویلی شئ انشاءالله ضرور به تاسو ته د کمنټ ریپلای میلاویږي په نیکسټ ویډیو کې به میلاویږو د خپل ځان خیال ساتئ دا الله حافظ